أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا سورة الحشر دا شروع کیږي. په دې سورت کې په سر کې بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یهودیانو د یو قبیلې تذکره ده. بنو نضیر ورته ویلی شي. د دې وجې دا سورت په دې باندې هم مشهور دی، سورتو بنو نضیر یا بني نضیر. دغه بنو نضیر قبیله چې کومه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر ټیم مخالفت کړی. واقعه داسې وه چې په څلورمه هجرې کې ربیع الاول میاشت وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کافر ولا راغی مشرک، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړه د اسلام، نو هغه نه او کنه نه اقرار وکړو نه انکار وکړو. خو البته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی کتاب بلانکې علاقې ته خپل صحابه ولېږل، شاید چې د اسلام دا دعوت چلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا یا صحابه ولېږل، نو هغې د اویا صحابه چې یو ځای ته لاړ، نو هلته ورته کافران ظالمان ناستو. معونه یا بئر معونه په نوم باندې چې کوم دغه ځای دا کوی مشهور دی، دغه سره نږدې ځای و. په هغې کې دغه اویا صحابه کرام دی کې صرف یو ته بچ پاتې شو چې په موقع موجود نه و، نور ټول شهیدان کړل. سیدنا عمر بن امیه رضی الله تعالی عنه غالبا هغه ته ژوندی پاتې شو. هغه چې کله ژوندی پاتې شو واپسې کې راته، نو یوه قبیله وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغې جنګبندي وه، د دوی خلیف و. نو ده دا وګڼل چې دا بس کافران دي، ده ته دا پته نه وه یو خو انسان انتقام باندې چې راشي نو بیا دغه شان وي، او ده دام چونکې سوچو چې بس دام کافران دي، او دا ورته پته نه وه چې دې سره معاهده ده، دا معاهدې واله دي. نو هغې نه 2 کسان مړه کړل. چې کله یې مړه کړل نو بیا خو دې سره معاهده وه، جنګبندي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له 200 اوښان دیت ورکړ. دا یو کس 100 اوښان دی، دا دیت دی. دا اوس بس د سره دغه نشته، قیمت نشته، د چرګې قیمت شته خو د انسان نشته. نو بس د دې وجې بس دا چا چې خوښه یې د چرګې او د سپي تپوس کوي، د سپي خلک عزت کوي خو د انسان عزت نه کوي. نو 200 اوښان رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سلسله کې بیا چې د کومو قبیلو سره جوړ توړ شوي چې بهی ته به مونږ سره که په مدینې منورې حمله وشوه نو زه به تا سره ودرېږم، ته به زما سره ودرېږې، که ستا څوک دښمني زما به هم دښمني، که ستا څوک دوست وي زما به هم دوست وي، تا سره به چې دی بهی تا ته به هم لاره کولوي، ما ته به هم کولوي، یو بل سره به ښه چلېږو. دا مختلفې ټکو باندې وعدې شوي وي. په هغې کې یو دغه بنو نظیر قبیله هم وه. دینم رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاهدې مطابق لاړ او ورته وی چې په تاسو باندې هم څه اوښان وړي، هغه راکړې. دي ورته دربکو صاحب دا خبره خو ټیک ده، خو دي ورته یو صاحب چې دی دا تیار که هغه وروستو بیا ایمان راوړ دی مسلمان شوی دی چې ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به شهید کې. هغې نه پس بیا د تواریخو مختلف دغه دی چې چېرته یا به په توره باندې به شهید کې، او څوک راځي چې د بره نه پې ګټ راغورځي د یو کور لاندې کې، نو څه مختلفې خبرې دي. خو دغه ځای پورې مسلمه خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به شهید کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ذریعه د وحی سره دا خبره معلومه شوه، او دوی به دغه شان مختلفې حربې نورې کولې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ځای نه واپس راغی، او دوی د دې اقرار هم وکړه چې او موږ داسې کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې بیا سوال جواب وکړو چې معاهده ختم ده، یا د جنگ تیاری کوي، او یا 10 ورځو کې دننه د خپل ځای نه وځي، ځای هم پرېږدئ.
نو دی ورلا دی د وتو ته تیار خو ارزه کې خو عبد الله بن ابی هغه ولله راغی ورته وی چې نه ونځي ګور د دنه د سر د منګ امداد کو او جګړه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو هغه په جنگ باندې آماده شو بیا کې لبن شو هي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محاصره واچوله چې کله ته محاصره واچوله دې سو وخت خو دغه کې بندو لګ وخت او بیا تنگ شو پته ورته ولګي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې کم بنده ځان سره باسلحه نه اله او چې کم بنده په اوخ باندې څومره سامان وړي شي ځان سره هغه وړي بس د دې ځای نه وځي نو هغه خبره ته هغه اشاره ده الله هغه خبره ده په دې سر آیاتونو کې الله رب العزت فرمایي مخکې صورت کې الله فرمایلو كتب الله لاغلبن انا ورسولي خامخا الله وی چې زو زما استاد به غالب کیږي په دې صورت کې الله هغه او خود لفاتهم الله من حيث لم يحتسبوا الله وی چې د دې ګمانم نو ما په عذاب راوست نو دغه یو ربط او تعلق شه دا صورت چې د دې نه مخکې سل صورتونه را نازل شوي د نزول په اعتبار سره 101 نمبر صورت دی او د ترتیب عثماني په اعتبار سره 59 نمبر صورت دی الله فرمای مختصره ترجمه به الله فرمای سبح لله پاکی بیانوي د الله رب العزت د بارا ما هغسو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغسو فی الارض چې په ځمکه کې دي اے د الله رب العزت د بارا هر څه پاکی بیان کړی دا هغه د ازل خبره را روانه ده تلا نموي او د الله رب العزت پاکی بیانېدله ته موجود هم بیانېږي او بیا هم بیانېږي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي او هو العزیز الحکیم او دغه الله تعالی غالب دی او حکمت والا دی هو الذی خدای هغه ذات دی اخرج الذین نو دعوه د دې صورت چې تخریب دنیوي دا دعوه د دې صورت چې د منافقانو ته چې الله رب العزت تخویف ورکوي یره ورکوي په دنیا کې چې په دنیا کې در سره دا معامله کول شم د سړي زوی شه د اسلام مطابق شه ورنه په دنیا کې در سره داسې کول شم د خپل جوړ کړي کور نه بدیو باسم د خپل کلې نه بدیو باسم دا د دې صورت دعوه ده والذی خدای هغه ذات اخرج الذین چراوی باسل هغه کسانو لرا کفرو چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه من دیارهم د کورونو د دویونه لاول الحشر د لومبني حشر په وخت باندې نو دا علما بعضی دي چې سلور حشر دي یو حشر چې دغه چې په دغه موقع باندې د يهود راغون کړو بار یو باسل لري کړ دوباره بیا د يهوديان چې دي علامه د جلال الدین صاحب چې دي هغه په دې ځای باندې لیکل کړی دي او دغه جلالین والا خو هغه وایي چې لومبني دغه تبارک الله سی ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خیب انداسی ورته یمن ته غالبا کم ځای ته ولېږل خو دغه نه ده اول رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خیبر ته شام ته هغه ویلېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر ته ولېږل بیا عمر صاحب دغه ځای نه چې په اجماع د صحابو دلته نمبار کړو بس بیا شام ته چې دغه ځای نه وشړل نو یو خدغه حشر شداړم باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وباسل دویم نمبر چې دی بیا چې کله د عمر صاحب په خلافت کې هغه وباسل او بیا وروستو با یو موقع باندې اور بچری دا با د دې به یو ځای ته راجمع شوي اور به لګي دغه حشر ته مراد دی او یو چې دی بیا د قیامت حشر ته مراد دی نو ځکه الله ویلي اول الحشر د لومبني حشر په وخت باندې د لومبني جمع په وخت باندې الله وایي مسلمانانو ته وایي چې دوی ډېر مضبوطو کلې مضبوطې وي کورونه مضبوطو او دا کاروباري خلک په مدینه کې مضبوط خلک نو الله وایي ما ظننتم تاسو ګمان نو کړی ان یخرجوا چې دی به وځي تاسو چرته ګمان کو څوک به خندا د کلي کله وځي انای مخلص هغه سنگر دی یو کتاب لیکل سپیلانه شاعری ده نو باغې کې څه دښمنی راغلی ونه د کوره چې بیا غي اخ کړي د کلی نه نو پایږي چې د مور کور را نه پاتې شو دا دانی په خندا د کې نو د کلی او کور څوک چرته سه به سفری دي نو د دې وجه الله وی ما ظننتم تاسو ګمان نکو ان یخرجوا چې دی بوزي
وظنوا دی ګمان تاسو خدا ګمان نه کو چې دی بم لا پخپل خو خوځي مضبوط کاروبار جړې مضبوطی الله وای وظنوا دی کافرانو يهوديانو ګمان کړو انهم چې یقینا دی مانعتهم بچبک دی لرا حسودهم اغه کلی د دیو دی دا ګمان کړو چې د دې کلی به دی بچ کی من الله دا الله رب العزت نا فاتاهم الله نو بس راتګو ک الله رب العزت په دیو باندې من هيڅ د داسې جانب نه لم يحتسبوا چې دی ګمانم نه کو یعنی دا الله عذاب به د داسې جانب راغی چې دی دا ګمانم نو الله دې بچ کی الله وی وقذف او وای چولو الله رب العزت فی قلوبهم پزلون ددو کی الرعب یرا ایت پخپل کوټه کې ناشتي واسه به سو یری یاره د دې کوټه را پسې پیری وروته د کوټه دار وروته ټول مد سره یو کس ګرځي ته نه یری هغه بنده دی خو هغه کې درنوالی مړ شي بیا د مړی نه یریږي نو دا روب او دا تا کی طاقت اچول تا کی چې دی قوت اچول استاد له مضبوطه ول دا چا پلاس کړي دا د الله رب العزت پلاس کړي نو د دې وجه الله وی وقذف او واچول الله رب العزت فی قلوبهم بذرون د دیو کی الرعب روب لرا یخربون بیوتهم چې دی روانه ول کورون خپل لرا رنگول کورون خپل نو لکه خپل کور سو روانه نو دا خدا الله رب العزت عذاب چې په خپل لاس خپل کورون روانه ول چې روانه ول کورون خپل لرا بی ایدیهم پلاسون خپل و ایدی المؤمنین او پلاسون د مؤمنانو فاعتبرون عبرت حاصل کې یا اولی الابصار اے خاوندانو د عقل اے خاوندانو د لیدو خاوندانو د عقل اے کاکا تاسو کې مونږ کې داسې سوچته چې هغه چې زبې وکوبه کما کجم نشته داسې سوکنه نو تاو ما ته خبره ده د ټول عالم ته خبره ده خدای پاک یې سم شي فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا الله رب العزت فرمای ولولا او کچرته نوی اندا خبره كتب الله چې لازم کړی دی الله تعالی لیکلی دی الله تعالی لیکلی و الله تعالی علیهم فدیو باندې الجلا جلاوتنی کچره نو لیکلی الله رب العزت د دیو د پارا جلاوتنی لعذبهم نو عذاب به ور کړی دی لرا په دنیا په دنیا کې نو الله رب العزت هر یو سیز لیکلی دی چې د تب په دې ټیم عذاب ملاویږي په دې ټیم بجلاوتن کیږي دې ټیم بده واده کوي دې ټیم بچی دې مړ کیږي دې ټیم بده د بچی کیږي دې ټیم بده د دار ذکر داوی الله رب العزت فرمایي ک چرتا الله دا نوی لیکلی نو بس به ډایرک عذاب ورګه خو نه الله لیکلی چې په دې ټیم بجلاوتن کیږي او عذاب به بیا رستو به سموال کوي رستو بداخوري مختلف یا چې صبر الله رب العزت چاته وغوړي صبر وکي قیامت کې راټینګ نو الله فرمایي ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کچری نوی لیکلی کچری نوی دا خبره لازمه په دیو باندې نه ویلی کلی د دیو د بارا جلاوتنی لعذبهم نخامه عذاب به ورکړی دیو لرا فی الدنیا په دنیا کې ولهم د دیو د بارا فی الاخرت په اخرت کې عذاب النار عذاب د اور دی الله دې بچ کی ذالک دا زکا بانهم چې یقینا دیو دا وجه د سره عذاب ولې خلکو ته ملاویږي شاق الله چې دی مخالفت کړي د الله رب العزت وې کاکا د الله سره څوک مخالفت په مقابله کې نشي کولای څوک د الله مقابله کولی شي نه ستا زوی د مخامخ ستا ور سره مینم دا ستا خوخم دی د ټول نه زیات یو بچی دی خدای بستا په لاسو کې داغه نه ساو باسي تو سره شي نشي کولای خو بس دا انسان ګمان دا کوي بس په شریکان ګوريو مختلفي کیسې کوي الله وی ذالک دا زکا بانهم چې یقینا دوی شاق الله مخالفت کړي دا چا د الله رب العزت او رسوله دا چا او د الله د استازي د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم الله فرمایي ومن یشاق الله او څوک چې مخالفت کوي د الله څوک چې مخالفت کوي د الله رب العزت په هر میدان کې کوي په کور کې کوي په
بارې کوي، په حجره کې کوي، په لارې کوي، په کلي کې کوي، په صحرا کې کوي، ستام په ذهن کار کوي، زمان په ذهن کار کوي، مولام په پوهېږي، غیر مولام په پوهېږي چې مخالفت د الله او د پیغمبر څه شی دی. نو الله فرمایي ومن یشاق الله، او څوک چې مخالفت کوي د الله، فإن الله، نو بس یقینا د دغو دپاره شدید، فإن الله، بس یقینا الله رب العزت شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی. څه ورکوونکی دی؟ سخت عذاب ورکوونکی دی. نو دعا به غواړو چې خدای پاک د خپل عذاب نه بچ کا. بیا په دغه جنګ کې داسې شی و چې دغه ځای کې کجورې ډېرې ګڼې وي، نو دوی د کجورو د بوټي ځان له ډال شانتې ګرځولي کله بنده مو او په هغې کې په غشو پې حمله هم نه شوه کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې ختم یې کړي. نو دی بیا وی ډرامې یې کولي، راشه که نه دی وایي چې موږ دغه داسې ورته موږ دا رحمت للعالمین دی صلی الله علیه وسلم، دا دی بوټو څه ګناه کړې وه، جګړه خو زموږ سره وه، شنه بوټي دی نه خو څاروي هم خوري، د دې هغې هم خوري، زموږ هغې هم خوري، او دې نه خو دا به غریبانان وي، او څوک به سوري ته کښېني، او څوک څه بلا کیسې پیسې یې جوړولې. نو الله ورته ګوره خبره داسې نه ده، ته د چا په کور کې اوسېږي، د چا په کنډر کې اوسېږي، هغه درته وي مثال په طور دا کمره روغ غورځوه، ستا دې سره سویمه ده چې هغه درته وي چې روغ غورځوه، بس ته بیا راغورځې، سادي سرکان دا تاوان دی او که ښه دی او که بد دی، بس چې هغه درته وي روغ غورځوه، ته د حکم تابع، ته دغه کمره روغ غورځوه. نو الله فرمایي نو هغې کې وجه دا وه چې کله مسلمان ته نقصان رسي د یو څیز نه، نو هغه ته ختمولی شي، اگر چې پیدمن ولې نه یو د دشمن وي، نو هغه ته د جنگ دوران کې ختمولی شي. لکه بوډا دی، ته دې جنگ کې نشي وجلی، راهب دی ته نشي وجلی، خو که دغه راهب یا د بوډا د په جنگ کې مشوره ورکوله کافران لره، نو باقاعده ته دې وجلی شي، ښځه وجلی شي که اسلحې راواخلي. نو الله فرمایي ما قطعتم، دا هغه څه چې پرې کړي تاسو من لینتن د کجوري د بوټي نه، د کجورو د بوټو نه، او ترکتموها یا مو پرېښودي د هغې لره قائمتن علی اصولها، چې قایم دي په خپلو جړلو باندې، نو فباذن الله، دا په حکم د چاري د الله رب العزت. وليخزي الفاسقین، ولې چې په دې رسوا کې چا لره فاسقانو لره، نو ته به اوس وایې بس د الله حکم دی، الله وایي اسانه خبره ده، فلسفې ملسفې ولا مه ګوره کیسې، بس صفا کیسه ورته وکړه، د الله حکم دی. چا حکم دی؟ د الله رب العزت. دا اوس موږ هغه کتاب الحج وینو، هغه د حج مسایل شروع دی، ماشوم رانه سوال وکړه او زیرو راته وایي چې غالبا عمر وکړه که عزیر وکړه، راته وایي چې دا په نورو ورځو ولې خلک حج نشي کولی چې په دغه خاصو ورځو یې کوي. موږ سوال اجازه دي درس کې نو دا په نورو نه، نو ما ورته بس د خدای په اسانه خبره مې ورته وکړم، بس خدای پاک وایي چې په دغه ورځو، په دغه ورځو خدای لازم کړی، بس کیسه ختمه اسانه. او بل راته پکې وایي عزیر د شیطانانو کیسه پکې راځي چې شیطانان به ولیده په تماچه ویشتې شي، ما دې ګزاره ورته کړم په تماچې ونه دی، ځکه چې بیا ورسره کلي کې زموږ د خلکو ډېره کلکه یارانۍ ګورې، بیا به ورسره څه کوي. نو وليخزي الفاسقین، دپاره دی چې په دې رسوا کې چا لره؟ فاسقانو لره، بدماشانو لره. الله رب العزت دې موږ د دغه خلکو نه بچ کړي. نو دغه ترجمه کافي ده انشاءالله العزیز. زمونږ د ارور حافظ ثناء الله صاحب راغلی دی، الله دې په علم او په اواز کې برکت واچي ورته، دې به لږه نعت خواني وکړي د رسول